د پاکستان د حکومت لخوا یو ځل بیا د افغانانو د ویستلو اعلان شوی دی. دا خبره دی یاد وي چې دا حکمنامه د دغه ادارو لخوا تشویشناکه ډیکلیر شوی ده. چرته چې به هغه افغانان چې خپل وطن ته ستانه کیږي د هغوی رهنمایي کولی شي او سلګه ډیره میلمستیا به هم کیږي. افغانان پېښور کې مهاجرین نه بلکې روزګاریان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو ملګرو، د پاکستان د حکومت لخوا یو ځل بیا د افغانانو د ویستلو اعلان شوی دی. دې ځل هغه افغانان چې پاکستان کې میشته دي او POR کارډز لري هغوی ته ویلی شوي دي چې زر تر زره دې واپس لاړ شي. دې نه مخکې هغه افغانان چې یا افغان سټیزن کارډ لرلو او یا پاکستان کې بغیر د اسنادو ژوند کولو هغوی په ډومبي او دویم پړاو کې له پاکستانه وښکلي شوي وو. اوسنۍ مرحله درېیمه ده او یاد دې وي چې یوه څلورمه مرحله هم شته چې ذکر به یې مونږ په دې ننني پروګرام کې وروستو کوو. د زیارت په ورځ د پاکستان د داخله چارو وزارت له اړخه یو حکمنامه جاری شوې ده چې پکې ثبوت دا ویلي شوي دي چې هغه افغانان چې پروف آف رجسټریشن کارډونه لرونکي وو د هغوی ټولو کارډونه سږ کال په 13 جون ختم شوي دي. اوس د هغوی د پاکستان نه خپل وطن ته واستولی شي. دا حکمنامه په دې وجه د نور حکمنامو نه مختلفه وه چې مخکې به د افغانستان د رونو په حواله چې څه فیصله کېده نو اخبار کې به هغوی ته اشتهار ولګولی شو چې هغوی دې خپل وطن ته لاړ شي. ولې اوس دې ځل داسې څه نه دي شوي بلکې مرکزي حکومت صوبایي حکومتونو ته ویلي دي چې دغه سلسله کې دې خپل فرایض پوره کړي. د بلوچستان او پښتونخوا حکومتونو دغه لړ کې فوري اقدامات کړي دي او دغه کار په ښه طور کولو دپاره یې پېښور او لواړګي کې سهولت مرکزونه هم جوړ کړي دي. چرته چې به هغه افغانان چې خپل وطن ته ستانه کیږي د هغوی رهنمایي کولی شي او سلګه ډیره میلمستیا به هم کیږي. دا POR کارډونه کال 2004 نه شروع شوي وو کله چې د اقوام متحده او UNHCR مشترکه طور د افغانانو مردم شماري کړې وه او کومو خلکو ته چې دا کارډونه ملو شوي وو هغوی ته پاکستان کې د اوسېدو اجازت وو. د اعداد شمار مطابق دغه وخت پاکستان کې 1.3 میلیون داسې افغانان اوسي چې دغه کارډونه ورسره دي. د ملګرو ملتونو او د کډوالو عالمي ادارې IOM مطابق 13 میلیون افغانانو کې 71 لاک پښتونخوا کې دي، 32 لاک په بلوچستان کې دي، 2 لاک په پنجاب کې دي او 43,000 افغانان په صوبه سند کې دي. د نومبر 2023 نه حکومت هغه افغانان چې اسناد یې نه لرل یا ورسره افغان سټیزن کارډ وو هغه د غیر قانوني تارکین وطن د پاکستان نه د ویستو د سکیم لاندې خپل ملک ته جبري طور لېږلي وو. همدغه IOM او UNHCR ادارې دا وایي چې د 2023 نه کومه سلسله شروع شوې وه هغې کې تر اوسه 1.14 میلیون افغانان یعنی 11 لکه څه د پاسه کډوال واپس تللی دي. د دغه ادارو رپورټ کې ویلي شوي دي چې سږ کال اپریل کې 14 لاک افغانان نور هم واپس شوي دي او دوی کې 93% افغانان هغه وو چې د بېعزتۍ یا د ګرفتارۍ نه د بچ کېدو دپاره بیرته لاړل او څه داسې هم وو چې د هغوی د خاندان څوکتن پاکستان په تورخم یا
چمن اړولې وو، نو هغوی بیا مجبور وو چې هغوی هم خپل وطن ته لاړ شي. دا خبره دې یاد وي چې دا حکمنامه د دغه ادارو لخوا تشویشناکه ډیکلیر شوې ده. د UNHCR ترجمان قیصر خان افریدی ویلي دي چې دغه سلسله کې د اقوام متحده او پاکستانی حکومت رابطې روانې دي، خو دا حکمنامه جاری کول نه و پکار. یو خو دا د بین الاقوامی قوانینو سره متصادم ده، او بل دا چې یو ملک هم رجسټرډ پناهګزین نشړي. دا خبره هم دلته کول ضروری دي چې د حکمنامې برعکس صرف د جون میاشت کې د پاکستان د ریاستي او سرحدي امور وزارت 3 ځل صوبایي حکومتونو ته ویلي وو چې دلته اوسېدونکي افغانانو د نیولو نه دې ډډه وکړي شي، ځکه چې ممکنه ده چې POR کارډونو کې توسیع وشي. همداسې د طالبانو وزیر خارجه ملا متقی هم اسلام آباد ته روان دي او امکانات شته چې دغه سلسله کې په فیصلو کې څه بدلون راشي. پېښور کې چې کوم افغانان دي هغوی سخت خفه دي. د متحده افغان تاجر اتحاد مشر سید نقیب باچا وایي چې افغانان پېښور کې مهاجرین نه بلکې روزګاریان دي، او تر 40,000 پورې تاجران داسې دي چې تعلق یې د ډیورنډ د کرښې بلې غاړې نه دی. د دوی مطابق دغه دکاندارانو یا تاجرانو 1 ارب روپو نه زیاته سرمایه کاری پاکستان کې کړې ده، او د پاکستان سونه خلک دوی سره پروزګار دي. بهرحال اوس براشو هغه 4مه مرحله ته. 4مه مرحله کې به د هغه افغانانو خلاف کاروایی کولی شي چې د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي دي. دوی کې زیاتره خلک هم تاجران دي او یا تعلیمونه کوي، سرکاري ملازمتونه هم شته، خو حکومت ټوله تیاری کړې ده. اوس د حالاتو او د فیصلو په یو بل باندې انحصار دی. الله نه به مخکې خیر غواړو. ډیره مننه.